بل فکر مه کوئ چونکې زموږ د قانون مطابق چې کوم شهید دي هغې له 10 لکه روپۍ ورکوو چې کوم زخمي هغې له 7 لکه روپۍ دا د ټول پاکستان رول دی لیکن مولانا صاحب ډېر خپل ټول زیات ایفرټس وکړل او هغه رسول اعظم صاحب راغلی نو صرف دا مقدمې جنګوله نو هغه داسې وشو چې تاسو د 10 په ځای به 6 لکه روپۍ شهید له ورکوئ او انشاءالله تعالی ډي سي صاحب ته بېګا ویلو چې چکونه تیار کړه چې دلته چکونه ورکړو چې دوی بیا داسې ګرځي نه چې یو دفتر له ځي او بل دفتر له ځي او دا به هم شاید پیله واقع چې په 2 ورځ تاسو ته چکونه میلاویږي او چې کوم زخمیان دي هغې ته 7 لکه روپۍ دي 5 په ځای 7 لکه روپۍ دي او انشاءالله تعالی مولانا صاحب دو خپل هم یو ایفرټس کړی دی دا ایفرټ هم د هغې دی دا زر ورکول هم د هغوی ایفرټ دی نو زه د هغې شکریه ادا کوم نه دا زموږ ورونه دي زموږ بچي دي موږ د دوی دا ستاسو دا غم موږ نه شو هېرولی نه د دې صله درکولی شو لیکن یو معمولي غوندې ملهم پې لګولی شو دې دپاره موږ راغلي او انشاءالله تعالی ستاسو او زموږ دا رشته چې را دا به یي کوشش به کوو چې الله پاک داسې حادثه په ټول ملک کې بیا رانولي ګورم نو د غرونو دا لوړوالی ستاسو حوصلې نه تاسو ډېر غټ وئ ستاسو حوصلې زه ورته سلام پېښ کړو موږ راغلي یو موږ دردناک وو بعضې وخت کې موږ خبرې نه شو برداشت کولی لیکن هغه زخمیانو موږ له ډاډ راکولل ریاست له ډاډ ورکولل نن الحمدلله ستاسو حوصلې هم چې وکتې چې دلته تاسو راغئ او څنګه په اعتماد دلته موږ ته مخامخ ناست وئ موږ دا مناسب ګڼل چې موږ د خپل ورونو هر یو کور ته لاړ شو بلکې د هغوی په هر یو قبر باندې ازلي ولګو دا م خپل فرض ګڼل ولې چې جمعیت علماء اسلام دا عظیمه قرباني دا د جمعیت تاریخ یو لویه واقعه ده لیکن وقایل محترم ته مې ویل چې دا ستاسو د ریاست سره تړون ښکاره کوي چې قائد جمعیت نن نه 20 کاله مخکې مې ویل چې زه دلته د ټوپک د تشدد سیاست نه کوم موږ به دلته هر قسمه جدوجہد چې کوو هغه به د آئین د امبریلې لاندې نن تاسو ثابته کړه چې تاسو ریاست سره ولاړ وئ او د هغې په وجه تاسو ته دا درد رسي نو ریاست او د ریاست ادارې به دې باندې لازمي سوچ کوي چې ستاسو د درد او د دې شهادتونو تاسو له حساب درکړي انشاءالله تعالی کله چې ما زه خبر شوم چې په باجوړ کې داسې المناک واقعه وشوه نو تاسو ټول ورونو ته وپتئ ډېر کویک زر ریسپانس موږ د ټولو مشرانو سره انتظامیه سره مسلسل په رابطه کې د هلیکاپټرو ضرورت و هم راولېږل هسپتالونو کې په ایډوانس کې ځایونه مختص کړل مقامی انتظامیه ته مسلسل یعنی نیمه ګنټه پس برابطه کولو چې څه حالات دي
دا خو زما فرض و، لیکن نن چې ما تاسو رانه راغلم او دا کوم حوصله ما ستاسو وکړه، زه ستاسو حوصلې ته د باجوړ ټولو خلکو ته سلام پېښ کړو. او زمونږ دا دوه ورځې لیټ کول راتلل په دې معنی و چې مونږ ویل چې یاره اوس د شهیدانو چې کوم شوي دي یا زخمیانو له سړی چې څه ورکوي دا د هغې نعم البدل نه دی. خو مونږ ویل چې نه، چې مونږ ځو او دا ولا ورکو. زه انتهایی شکرګزار یم د مولانا فضل الرحمن صاحب چې زمونږ په قانون کې د شهید او د زخمی دپاره چې کوم پیکیج و د دیو په جدوجہد باندې هغه پیکیج ډبل شو. بیا مولانا صاحب ویل چې د دوی بدل موږ نشو خلاصولی، خو زه په دې باندې مطمئن نه یم. او هغې کې نوره اضافه د خپل حساب سره خپل ځان نه د ملګرو په تعاون سره هغې مو وکړه. زه د حیثیت ګورنر د مولانا صاحب په دې اقدام باندې د ټول صوبې د عوامو طرف نه شکریه ادا کوم چې د خپل ډېر زیات غمځپلې فیملی سره هغې وکړل. زما وروڼو تاریخ کې ډېرې واقعګانې راغلي، ادارې دې په دې خبره سوچ وکړي. همیشه داسې واقعه چې کېږي په دنیا کې په تاریخ کې خلک د ریاست خلاف بغاوت ته تیاروي، د ریاست مقابله کې جنگ لراولي. لیکن شاید تاریخ بدان لیکي چې یو داسې حادثه راغله چې ټوله پاکستان یې وجړول، ټوله صوبې وجړوله، ټول باجوړي وجړول، لیکن د ریاست خلاف یو خبرم د دوی راونه وته، بلکې ریاست نه مطالبه کوي چې مال تحفظ راکړه، زه تا سره ولاړ یم. په دې تاسو ته تحصیل پیش کوم. اور ان شاء الله تعالی ستاسو دا سوچ، دا فکر او د قائد دغه ویژن چې د ټوپک سیاست په ځای به موږ د عوامو په قوت او د اوټ په ذریعه خپل ملک کې او صوبه کې د خپل نظام دپاره جدوجہد کوو. دا آئین هر چا له اجازت ورکړی. نو انشاءالله تعالی زه امید ساتم چې د امن دپاره تاسو به خپل کوششونه مزید تیزوئ. دا امتحان دی، امتحان په تاسو راغی. د باجوړ خلک په خپل امتحان کې کامیاب شو. اوس د ریاست ذمہواری پاتې را، زمونږ د ادارو ذمہواری پاتې را. انشاءالله تعالی تاسو به وګورئ چې ستاسو د یو یو زخم تپوس کوي د الله پاک په فضل سره. او دې سلسله کې چې ستاسو کوم شهیدان دي، څنګه چې مولانا عبدالرشید صاحب وفرمایل چې کوم درج دي او کوم نه دي، نو زه ډي سي صاحب ته هدایت ورکوم چې دوی سره به کښېني، لیش به خپلو کې چې ډیلي کوي او هغه لیش د شهیدانو او د زخمیانو هغه به تاسو راولېږئ. او دویمه دا ده چې کوم خلک اسپتال ته تلي او د اسپتال نه فوري طور رخصت شوي،
معمولی چوټ معمولی زخم نو تاسو د هغې هم لیست راولېږئ ولې چې هغه کوم اواز پې شوی دی او هغې ته تکلیف رسېدلی دی نو د هغې مونږ سیله ورکول غواړو او انشاءالله تعالی زه به بیا راځم او بیا به دلته درکوم د الله پاک په فضل سره داسې نه ده چې هغه راغې د هغې هغه سخته چې پې کومه تېره شوې ټیک د هغه راغې هسپتال ته لاړل معمولي زخمي به لیکن نه دا زمونږ رونه دي زمونږ بچي دي موږ د دوی د ستاسو دا غم موږ نه شو هېرولی نه د دې سیله درکولی شو لیکن یو معمولي غوندې ملهم پې لګولی شو دې دپاره موږ راغلي او انشاءالله تعالی ستاسو او زمونږ دا رشته چې را دا به یي کوشش به کوو چې الله پاک داسې حادثه په ټول ملک کې بیا رانولي الله پاک تاسو له مزید حوصلې درکړه او ډي سي صاحب یو بل هم دغه کوم درته چې د دوی اوس خو تاسو هسپتالونو کې شاید څوک به یا به نه لیکن اکثر شکایت راغلی بلکې تاسو په خپله هم ماته ویلي چې په هغه پیل او دویم ورځ باندې په هاسپټل کې لږ غفلت کوو او دوی ویل چې را با مونږه معمولي شی خپل راوړی نو تاسو له دا هدایت درته کوو چې چا خپل شی راوړی د هغې رپورټ به راولی وي او د هغې به له لس ګناه ورکوو او چې چا دا غفلت کړی نو هغې له به خامخا پنشمنټ ورکوو دا تاسو ته زما وعده ده زه یو ځل بیا ستاسو شکریه ادا کوم د قائد مولانا فضلالرحمان صاحب زمونږ MNA جمال الدین صاحب تولک درویش صاحب د دې ټولو شکریه ادا کوم چې نن په دې غم په واقع کې موږ په یو ځای راغلو انشاءالله تعالی تاسو له به داسې هېڅ قسم مشکل نه پیښیږي او چې کوم مریضان په پېښور کې دي تاسو دا ګڼئ چې ستاسو ورور زه هم ورته هلته ولاړ یم تاسو به ګورئ زما برخوردار پوره جماعت زبیر علي یو له په ورځ کې 3 ځلې تاسو ته پته لګېدلي او ستاسو ټولو تقریبا ټولو کورونو ته م راغلی زه به بیا هم انشاءالله راځم کوشش اور انشاءالله هغې بالکل فکر مه کوئ چونکې زموږ د قانون مطابق چې کوم شهید دي هغې له 10 لکه روپۍ ورکوو چې کوم زخمي هغې له 7 لکه روپۍ دا ټول پاکستان رول دی لیکن مولانا صاحب ډېر خپل ټول زیات ایفرټس وکړل او هغه رئیس اعظم صاحب راغلی نو صرف دا مقدمې جنګوله نو هغه دا څه وشو چې تاسو د 10 په ځای به 20 لکه روپۍ شهید له ورکوئ او انشاءالله تعالی ډي سي صاحب ته بېګا ویلو چې چیکونه تیار کړه چې دلته دا چیکونه ورکړو چې دوی بیا داسې ګرځي نه چې یو دفتر له ځي او بل دفتر له ځي او دا به هم شاید بېله واقع چې په دویم ورځ تاسو ته چیکونه میلاویږي او چې کوم زخمیان دي هغې ته 7 لکه روپۍ دي 5 په ځای 7 لکه روپۍ دي او انشاءالله تعالی مولانا صاحب جو خپل هم یو ایفرټس کړی دی دا ایفرټ هم د هغې دی دا زر ورکول هم د هغوی ایفرټ دی نو زه د هغوی شکریه ادا کوم چې ما ته هم لار اسانه کړه او ډیپټي کمشنر صاحب ته هم لار اسانه کړه انشاءالله تعالی مولانا صاحب چې کوم مناسب ګڼي خپل خطاب نه پس تاسو له چیکونه درکوو او که پهله څنګه چې دوی ویلې زه ستاسو نه اجازه غواړم او ستاسو شکریه ادا کوم داسې وګڼئ چې ګورنر هاوس کې ستاسو یو ورور ناست دی دومره تکلیف ورته نه وي شکریه